الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. عزیزانو هیوادوالو، مخکې ته دې مو په اول او دوهم درس کې وویله چې د قرآن مجید دپاره مقامات څومره لازمي دي. مقام وایي ورڅه ته؟ ګورئ، الله تبارک وتعالی قرآن مجید نازل کړي. په قرآن مجید کې کله د الله تعریفونه وي، کله د الله وحدانیت، کله د الله الوهیت، کله د الله رازقیت، کله د الله قهاریت، کله وعد وي یعنی د جنت آیتونه وي، کله وعید وي یعنی د دوزخو او د تکلیفاتو د مشکلاتو ځای وي، کله د قرآن مجید کې عبرتونه او قصص وي د امم ماضیه و د تېر سوو امتو. مقامات مطلب دا دی چې د آیات کریمه د وعد وي، باید هغه اواز کې باید هغه اواز داسې جوړ کړي چې یو سړی که د قرآن مجید په معنیو باندې نه پوهېږي هم دا منتزع کړي، په دې پوه سي چې دې آیات دا معنا ده. مثلا عرب وایي چې دا قرآن مجید به ته په داسې لهجه باندې وایه که یو سړی د قرآن په معنا نه پوهېدی بیا هم په دې پوه سي چې د دې آیات دا معنا ده. او دوی دا وایي صور المعنا، وایي د معنا تصور وکړه چې د دې آیت چې ته وایه د دې څه معنا ده، د هغه معنا مطابق یې ووایه. مثلا که یو ځای آیت د وعد دی، الله تعالی د مسلمانانو سره وعده د جنت کړې ده چې جنت به وي، باغونه به وي، انعامات به وي، میوې به وي، خوشحالي به وي، لیکن هغه یو سړی راولاړېږي هغه آیت په مقام سبا کې وایي چې د غم او د حزن او د افسوس مقام دی، نو دا خو بیا هغه آیت او هغه معنی او هغه اواز سره برابر نسوه. یا مثلا یو آیت دی هغه کې د دوزخ ذکر دی، د دوزخیانو د احوال ذکر دی، د تکالیفو د اورو د مشکلاتو ځای دی، لیکن دی په یو داسې اواز باندې وایي چې په هغه کې خوشحالي منتزع کیږي، نو د دې آیات معنا او د هغه آیت په کم اواز کې چې دی وایي د دې موافقت سره ونسو. نو مقامات دا مطلب چې تاسې دا مقامات زده کړئ د دې دپاره چې د آیت د وعد په خوشحالۍ سره ووایاست، آیت د وعید په غم او په حزن سره ووایاست، او د دې اواز څخه دا منتزع سي چې دا سړی په دې کار باندې غمګینه دی، دا کار یې نه دی خوښ، خپل د ځان دپاره یې هم نه خوښوي او د بل دپاره یې هم نه خوښوي. محترمو دوستانو عزیزانو، اوس به راسو ودې ته چې قرآن مجید په مقامات ویل څرنګه دی. په دې باندې مخکې خبره وکړله چې د هغه سړي دپاره اجازت دی چې هغه په معانیو د قرآن پوهیږي او علم تجوید یې ویلی وي. مقامات په ټوله دنیا کې دا یوه یا اته اوازونه دي، البته د دې دپاره مختلف او بېشماره فروعات شته دي. اول به دا راسو چې تلاوت څرنګه شروع کیږي. تلاوت عموما او تمام قرآ د اعوذ بالله و د بسم الله شروع کیږي د بیات څخه. د بیات څخه شروع کیږي، بیا د هغې د بیات ویلو وروسته اکثره قرآ ځي ورست ته، د هغه وروسته بیا بعضې قرآ چې ځای د سبا وي سبا ته ځي، بعضې قرآ وسیکا ته ځي، بعضې و عجم ته ځي، بعضې و نهاون ته ځي او بعضې و حجاز ته ځي. دا اوازونه چې کوم دي په ټوله دنیا کې دا اته اوازونه دي چې دغه مجموعه ده سنوع بسحرک. صاد معنا یعنی مقام صبا، او نون معنا یعنی مقام نهاوند، عین معنا مقام عجم، با معنا مقام بیات، سین معنا مقام سیکا، او ح معنا مقام حجاز، او را معنا مقام رست، او کاف معنا مقام کرد. بیا د هر مقام خپل ځان ته قرار، جواب او جواب الجواب لري. مثلا یو قاری چې تلاوت شروع کړي، که موږ د ده پر خوله باندې هغه آله چې هغې اواز د پورته و د کښته اندازه یې معلومول، نو باید د اعوذ بالله و بسم الله په داسې اندازه باندې ووایي چې د اواز پورتوالی 60 درجې وي. 60 د هغه وروسته بیا چې کله د ده حنجرې کار شروع کړي،
حنجره ګرمه سوله بیا دی کولی سي چې د بیات و جواب ته ولاړ سي. جواب دا معنی چې 50 درجې دی خپل اواز پورته کړي. بیا چې کله حنجره پر هغه باندې ګرمه سوله حنجرې مزید کولی سو چې پورته سي بیا دی کولی سي چې و جواب الجواب ته ولاړ سي چې اندازه به یې 90 یا 100 درجې وي. نو هر اواز بیات هم 3 درجې لري، قرار، جواب او جواب الجواب. همدارنګه سبا هم دغسې درجې لري، سیکا هم دغسې درجې لري، عجم هم د 3 درجې لري، حجاز هم د 3 درجې لري، نهاوند هم دغه 3 درجې لري، رست هم دغه 3 درجې لري. په هر مقام کې دا 3 درجې شته.